پاتم کال باندې نبی کریم علیہ السلام د هجرت مکه مکرمه فتح کا او یو لزر لخکر د الله حبیب سره د مدینه منوره نا مکه مکرمه ته حمله د پار راغله او د دین چوزگار شل نوگیر چاپیر قبائلو دیت به حوازن وی نو دای مشورو کا چې اوس بخامخا مونږ طرف ته متوجی کیږي نو د مخ کې نه ځان تیار کو خپل ځان حمله له تیار کو حدد یو مشورو ناغوی داسې به میدان تروزی چې هر سړی با خپل بال بچ بیبی ځان نمخ کې رو باسی نو کده تیخ تکای نو بس بچی به په میدان کې پاتې کیږي دا الله حبیب میدان تروتو کفارم رال التماشه کول د الله د حبیب د جنگ چې دای به د کافر سره څنګه جنگ کوي دی داړم بنه جنگ دے چې د مسلمانانو تعداد پکې ډېر دی او د کافرو لګ دی دا قوم ډېر شو خو جنگجو پکې تقریبا 300 کسانو او مسلمانان 12 نه سیواو دا قران شریف الله دې د پاره را لګلې چې موږ او تاسو له د ژوند د ملک د کافر سره د جنگیدو ترتیب وخای نو د باز خلکو د خلین دا سروتل وی مو چې کله لګو نو مونږ شکست نه خړلې نن خډېر مسلمان ک کله دی لو کتر چې ډېر موما سره خو اسباب ډېر دي پډېر والی او پاس بابو سوګټ نشی کولې تر سوچ د الله مدد دې ځان سره مرګره کړي ني الله دې موږ تاسو حرمین شریفین لبوزي نو وادي حنین یو hebatnاک وادي دا طائف تلاری تلی دوا یو لار د غرونو دا او دا غبي غرونو لار د نبی رسام په دې لار تلو نوګیر چاپیر دنګ دنګ غرونه دی او په منس کې زیره او hebatnاک دی اوسم hebatnاک دی یو ظلم عمره تراتل طائف نا نو دی عرب باران او ورجه ډیر سخت ورجه وی درانا hebatnاک ورجه وی ګړ ګوړم ډیر سخت وی پړک پړکم پکې ډیر سوي باران عمل ډیر تیز باران کیږي نو یو ځل راتل مونږه ماخام ودا ستوره تیار وسیلې و پکې نو یو hebatnاک منظر دی د وادي حنین دا مسلمانان د غرون نکتر روان دي او دی کفارو د مخ کې نه مورچی سنبال کړي او غرون داسي چې کته میدان تلی کې دی نو دای چې میدان لشل یکدم د دواړو طرفونه اغی د غشو باران شروع کو او داسې تیرانداز قوم چې د دې غشه به خطا نتلو د عربو په تیراندازۍ کې سوا مشهور دای ضرب المثل تاب ولزه قولو چې دیشي کې دا زولا غزه بنه خطا کېدو په تیراندازۍ کې د عربو یو لوی کمالو نو اکثریت د خلکو میدان پرېخو او نبی کریم علیہ السلام سره چند کسان پاتې شول ادي ټولي دنیا قتل وای ټولي دنیا په دې جهاد کې وکتل چې په مخ د ځمکن داسې بهادر تیر شوه ان بتر قیامت مور داسې بهادر روزه گئی
لکه څنګه چې زمونږ استاد پیغمبر خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم په دې جهاد کې د الله حبیب پسپینه خچر سورو ناغه په دشمن یوازې ورتلو د الله حبیب نو د الله د حبیب ترو عباس رضی الله عنه هغه د سورلۍ واګي نیولې چې پیغمبر یوازې ورشي په ټول قوم او د تر زوی د موږ جمعه کې دا ډېر خله بیان مکو او ډېر یو جوړون کې بیان دی ابو سفیان ابن الحارث رضی الله عنه دی ایمان وروړو دا د پیغمبر علیہ السلام مزولمو د تر زوی مو رضای رورمو اټول عمر په وړوکوالي او تر پیغمبري ملاویدون مخکې بس یو بل جدا کېدل نه چې کله نبی رسول سلام ته نبوت ملا او شوبد دشمنی شروع کده شاعر مو نو د الله د حبیب به په شعرونو کې مذمت بیانو نو دی ایمان راړو خدای الله حبیب ته بیا مرضی کېدو نه چې ته خو زما د تر زویم وی امزول می رضای رور می نو تعالی دې دومره سپکاوی له ضرورت او ډېر مینتونه وکړ خدای الله حبیب راضی کېدو نه نو دوی کنن موکای نن با د الله د حبیب دا ټولي گینه معنی او خفقانونه ختمو نو دې په یو داسې انداز کې وجنګې دو الله حبیب دا سوق دي تر ته وی ودا دغه د تر زوی دي چې ته معاف کینا الله حبیب ورثار سم معاف کړ خو دې دمرا د لوی شان خاوندو چې ټول عمر کې نبی رسول سلام ته د ایمان نه پستر ګنري وچتی کړي آسه چې ویلی او ورته مخ د حیا می او لوی شه ده نو د ټول عمر ستر ګنري وچتی کړي او بس چې ایمان وروړ بیا دین ته متوجه شوه د ترزوی وای قبرستان کې ګرځېدو د مرګ نه یو سورز مخ کې بیمار شوه حج لاړو نالته سر خریلو په دې سر کې زخوا ناغه پاکای سره ولګیدا داغه نو ورته بیماری ولګیدا ځان ته د قبر زیل ټولو دامرا تاریخ لیکلی چې ځان ته قبر جوړ کو ځان لکه مخ کې سو قبر جوړي اډه خبر ام دا چې بای دادی دې له برازم نزان له قبر مکنستو ابو سفیان ابن الحارث رضی الله عنه او چې کله وفات کېدو بیبي او بچو ته مخ وګرځولو وی چې زه وفات شم نو جاړای ما چې ایمان وروړې الله په ذات مې قسمی کما الله یو نه فرمانی کړی دا د خلکو یو لوی شانو د الله د حبیب د سورلۍ هغه رکاب نیولې او پیغمبر دواړو تر اور را کابو کړی چې په دشمن आवाज ورنشي دی کی دنیا او قتل چې د الله حبیب سمر لوی شان والا ده یوازې په دشمن ورتلو او د معجزه او یو موټه خار راواغستی او بس کافرو طرف له ور غرزولې او عباس رضی الله عنه ته وی आवाज وکوي د دومره تیز आवाज کتابونو د دین لیکلي په اتو میلو کې باورې ده شو په سوره کې د عباس رضی الله عنه आवाज با اتمی لکه نن لادا سلو سپیکر جوړ نه چې اتو میلو لدی ورواړای اتو میلو کې بد دوی आवाज اورېدې شو نو دا ټول تسنسل د چې आवाजونه وکړ بس صحابه را واپس شول وې دا سره منډه کې لکه لنګ ساروي چې بچی تر منډه وای ابس لک سات کې الله دشمن ته شکست ورکو اپ زورګونو کسانې په خېت کې راوستل دومره غنیمت وای مسلمانانو ته مخ کې نو ملاو
تقریبا 40,000 بیزې د دشمن نه ونیوي ادا چې په زورګونو باندې وخان ادا غ قوم چې نبی کریم علیه السلام رضای مورم پدوی کې وا د مکه مکرمه نه چې روان شي حنین وادي حنین راضی بیا طائف راضی بیا د بنو سعد قبیله دا غزایونه تروسه پوری حکومت بلجزر باندې هوار کړ چې کوم زایونو کې نبی رحم السلام د خپل رضای مور پیس کلیو ګډه وسره دی او د بدر زایرونو سره معشومانی په حال کې ګډو تراوتو ادا غزه کې د الله د حبیب سینه سو کرتا سیرلې وا ملائکو نته د ورونو سره لوبي کولی دي کې څه کسان ران دي رو پر زولو د الله حبیبي پزمکم واچولو مبارک بدن سینه کولاو کا زړه رويستو وی وینځلو ورتا نو د الله حبیب سورج صبر کو چې دا خلق بخپېمان شي نو زدای ته بدا کې دیان او د مال دواړه واپس کم خدای ډېر تاخير وکړو نو نبی رسول الله ترال ادم مشکات شریف کی حدیث ته او زنانه ور سره وا نو د الله حبیب چې غسای کا صادر مبارک لر کو هغه ته وغړولو او دا زنانه په صادر کې ټول دنیا حیران وا چې دا څوک دا سن یک بخت دا چې سردار د انبیاء ورته خپل صادر وړای نو یو بلوي چې د رضای مور د حلیمه سعدیه تاریخ دام لیکلی د الله حبیب لوی پدې قیدیانو کې دي رضای په پوغانی دي رضای ما ماغان او ترونه دي الله حبیب ما غتا سول صبر کړو شیخ پیمانه بشي خوستاسو قیدیان مم تقسیم کړي او استاسو مال مم تقسیم کړي کم شی مخخ ده ندی وی بس مونږ له قیدیان راکا دې کې الله واقعیا ذکر کړي الله وای ما په ډېر زایونو کې ستاسو مدد کړي خو د حنین رضا یاد کړي تاسو یې مونږ ډېر یو د دشمن قوت لګ دے نو د الله مدد چینی کنه کله خره در سره نو یوازې او که مدد راغې ناغه یو کس نه بیا لخر جوړ کی